څه تو کور ړنګ شوی دی که نه دا څومره کمرې وي او په څه شي وجه ړنګ شوی دی حکومت سروس څنګه کړي تو کور ړنګ شوی دی نما وخت ځای وخت او تاسو کور په څه شي ړنګ شوی د څومره کمرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول ټول نه اول سلام خو تاسو ته کوم تاسو راتلل ډېر مدلي ډېر خوشحال شول چې دوره غم فکر تاسو سره پیدا شو چې دا د خدای انسانان خو دي که نه نور دویمه خبره دا ده چې د مو دا کور دی کور دا درې درې چاته و دا مکمل درې درې چاته و دا کور ړنګ شو نو موږ ته زه کله حکومت راغلو حکومت سروې وکړي داسې سروې وکړي خو ټولې په شپارست دي سروې چې چا جیب کې لږې پیسې وای و لږې چای ورته ښه سپیشل غوندې پخې کړی یو بوتل ورته راوړی هغه ته بیا 2 پرچې کولې و چې چا موږ غوندې بس خوله سترګې نه وای چوکې نه وای هغه که د نیم کلي مخې کوټه وای 2 پرچه ورته که چاته یوه چاته نیمه مو دا کور 2 چاته و 3 چاته 12 ګزه یوه 12 ګزه بله او 12 ګزه بله دا 3 چاته دا راغورځېدلي په دې باندې ماته پرچه شی په مینتونو په سوالونو زاریو او په پیسو باندې اوس ځنې وپوه شوی څومره ماته میلاو شوي کله ورغله 10,000 به راوکړي کله به 8,000 راوکړي کله به 20,000 وي کله بیا بینک باندې لانجه دي کله بیا دنه کارټون کوو دا غویمې به کوله پیسو باندې زه اوس هم پوه شوی خو دا بس څه یو نه راخله څه بل نه راخله دا کور داسې پهله شی نه دی کسې اوس هلته کسې هر شی پراته دي یک یوه کمره مو جوړه کړې ده هغې کې مو کور نبستلی دی بار مو نور ټول ترپل لګولی دي ګنې ته د کیمره اوچاته کې ته پاته بله ګیا خپله سیټ کې ترپل هم لګولی او ترپل نه نوی مو ښه جوړ کې ناست دي مال څخه دا شی بار تړلی ټوله شپه زه ورته پاره کوم چوکیدار غوندې چوکیداره ورته کوم ولې ځناور دي دمګیرون دي پړانګون دي هر شی دي ځان چې د مالونه نه ونښتي نو موږ ډېر ستړي ستومانې کړي ډېر حالات خراب دي او مهرباني وشي چې موږ ته خپل حق میلاو شي موږ خپل حق غواړو زیاته شاید موږ ته هڅې نه میلېږي خو خپل حق غواړو موږ سره انصاف وشي موږ سره موږ خپل حق غواړو خپل علاقې ډي سي ای سي او ایم ان اے سینیټر چېرته راغلی تاسو ته سړی نه دی راغلی سړی هغه سړی راشي چې کوم لږه دفتر کې چې د چای مای ښې صحیح طریقې سره وڅکي بیا راشي دې ته بیا هغه ورکې شپرستونه کوي هغه بیا یو سره په یو لینډ باندې چلیږي بل سره په بل لینډ چلیږي راموته نه دا پوښتنه وکړه چې دې علاقې ایم ان اے سینیټر چېرته راغلی دی یو نه دی راغلی موږ دا تیراد نه دی تیرا یو ځنګل دی ځنګل غار دی د تو خبره یو غار دی ځنګل دی موږ ځنګلیان یو موږ انسانان یو چې انسانانو خو لږ انسانیت په نظر مو ته لیدلی وای که حکومت نه څه مطلب موږ ته حکومت نه دا مطلبه دی چې موږ ونه سکوله غواړو روډ دا ونه غواړو د خپل د کورونه دا ونه غواړو چې کوی موږ ته لړان کړي دي وسلې ورکې صندوقونه باکسې مالونه خره کچر هر شی ورکې ختم شوي دي صرف انسانان مو خلاص کړي دي او قسم سره ته هیڅ یوه کمباله مړیا دی په دې تیرونه مو هیڅ یوه کمباله وړیا په نامې کې هیڅ یوه کمباله څومره وخت کېږي چې خپل علاقې ته واپس راغلی دا یو نیم کال وشو چې راغلو مو واپس نور خو موږ ټول بس دا یو نیم کال کې ته کور لګیا کور جوړی دلته کور جوړول آسان کار دی یو نیم کال د ما وشو چې زه اوس एकदम کور ته شم د بار نه خرچې هیڅ بل سړی د ما نشته چې خرچې کاروبار وچلی خو کله مزدوري وکړم کله راشم کور کار وکړم کله مزدوري وکړم کله کور کار وکړم هر دوه کاره بس لږ سره کوم دا شی پیسې که حکومت راکړی وای موږ ته چې د کورونه په پیسو جوړ کړي وای مزدوریان یې کولې خپله خواري متجم به کول موږ نه حکومت نه څه وغوښتو نه چا نه څه وغوښتو خپل ځان ته ناست وو خو زه دې ړنګ کړي دی نه د غواړو اوس په انصاف یې د غواړو په دې باندې مو در نه کوو خبرې دفترو مخې ته چې نو په هر ځای باندې ورڅو په یو ځای باندې مو بریک نه نسو په دې شي باندې ورڅو مو خپل حق غواړو ډېره مننه تره